یو بزرگ دی مالک ابن دینار دا غنم دی نو یو ځای له سبق لاوی طالبو نو پخوا به درسونو عالمانو پسې به خلک تلل نو دیو چې یو کلي ته لاړ د سبق په نیت نو اوس یو ماشوم ناست دی او څه واړه لوبې کوي خو دا ماشوم د ده په لاره کې نږدې راځي مخکې نو دې زړه کې وایي چې سلام پې واچم که وانچم یو ځل وایي سلام پې سلا چې ماشوم دی هسې نه چې کنځل درته وکړي خفه شان ناست و جړلی بیا وایي که کنځل کوي که نه کوي زه خو د ښکلي پیغمبر طریقه نه پرېږدم زه به پې سلام اچم دا سلام د عاجزۍ نښه ده ښه چې سړی په لاندې باندې سلام اچي نو تاکې تواضع ده دا غټ چې ځان ته وایي غټایټ خاني اربابي لیډري منسټري او جنرال منیجري دوی سلام په چا نه اچي ځکه ځان ورته لوی ښکاري نو سلام د تواضع نښه ده تا ته شریعت وایي سلام اچوه چې تکبر در کې رانشي نو زړه کې وای که دا ماشوم راته کنځل وکړي نو خیر دی زه خو د حضور پاک ښکلې طریقه د چا په کنځلو نشم پرېښودی نو سلام یې پرې واچم نو هغه ورته ښکلي جواب ورکړ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بیا ورته وایي بچي ټول خلک لوبې کوي هلکان او ته لوبې نه کوي مور والی که پلار والی ولې خفه نو دوی ورته وایي وی کاکاجي موږ خدای لوبو نه پیدا کړي اوس چې زه دې لوبې کړم لوبې څه شی نو دا عالم وایي چې د ده دا جواب مې واورېد نو حیران شم چې خدای دی خو ډېره اوچته خبره وکړه که خلک په دې پوه شو چې موږ څه نه راغلي وو دنیا ته خو بیا به مسله حل شي خو د خلکو خو دا خیال دی چې ډوډۍ 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 موږ ډوډۍ له راغلي او ډوډۍ به خورو او لیډران هم ورته وایي ډوډۍ ډوډۍ لکه سپي ته چې سړی وایي ډوډۍ 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 ما ورته وایي ګله مونږه خدای څه له پیدا کړي ما ما ته وایي وی ښه دا انور دا سپومې دا کائنات دا ټول انسان له پیدا دي نو انسان به لوبې کوي لوبه هم څه شی دی دا دومره لوی نظام د لوبې دپاره جوړ دی خدای وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو دا خیال دی چې دا لوبې ټوکې دی او عبث پیدا شي نو ما ته وایي مونږ خدای دا ټول کائنات هر څه انسان له پیدا دي نو انسان به لوبې کوي لوبه څه شی دی ما وایي مونږ خدای څه له پیدا کړي وی خدای خپلې بندګۍ ده چې خدای وپېژنو د هغه په قدرتونو کې د هغه په صفتونو کې سوچ وکړو او د هغه لوییم زړه کې راشي قرآن شریف کې دا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين خدای وایي ما بنیادمان او پیریان خپلې بندګۍ او معرفت له پیدا کړي دي چې ما وپېژنې ما ډوډۍ له نه دي پیدا کړی ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نه مې ډوډۍ له پیدا کړي دي او نه تې دا غواړم چې چاله ډوډۍ ورکړې ډوډۍ نظام ما سره دی ځمکې نه دا بوټي څوک زرغونوي او دا باران پې څوک ورای او دا انور او سپومې پې څوک راولي او دا اوړي جمې پې څوک بندوي دا خدای کوي که لیډر کوي که امریکا کوي که روس کوي دا خدای کوي نو د رزق ټول نظام خدای سره دی ټیک ته ته به لاس پښو نه کار هلې اسباب دي د دنیا او بیا به رزق خدای درکوي نو وایي مونږ خدای ډوډۍ نه نیو پیدا کړی نو ډوډۍ وعده خدای پاک هر مخلوق سره کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها داسې شي نشته په ځمکه جاندار چې خدای د هغه د رزق ذمواري نه ده اخیستې د مارغانو له څوک ورکوي
او د ماشه میګوړه څوک ورکوي او د کبانو له څوک ورکوي نه کارخانه شته او نه کالج شته نه فکري شته او د شپې ساروګي او ماښام مړي او د مرغانو د جالو د لاندې مو کتل دومره دسمات یې کړي چې سړی حیران شي یو ښاپیرک د دې ماښام نیمه ګنټه کې وګرځي دومره بلا وخوري سړی حیران شي دا نظام والا چا جوړ کړی دی نو چې حیواناتو له چې بې عقله شی دی کارخانې نه لري د ځمکو کرونده نه کوي هغوی له خدای نظام جوړ کړی نو تا له مبتدا دا ډوډۍ د ژوند ذریعه ده د ژوند مقصد نه دی ټیک ته ډوډۍ نه بغیر کار نه کېږي خو ته ډوډۍ له نه پیدا چې روز و شب فکر دی د ډوډۍ نه دا به سوچ کې چې زه خو نومه او بیا راغلم او څه زمانه پس بنیم څنګه راغلم څه مقصد مې وکړم خوا وځم چا راوست دا فکر به کې همیشه ډوډۍ به خدای درکړي وی ما ته وایي موږ خو خدای خپل بندګۍ نه پیدا کړی وی د دې هلک په دې سوال جواب ډېر زیات خوشحاله شم دا د عالم وی او دا د سلام برکت و بیا ورته وایي بچي جاړی ولې ټوله لکان لوبې ټوکې کوي خاندي او ته جاړې پلار والی که مور ویره نه پلار والم نه مور والم خو زه د آخرت عذاب ځان ته رایاد کړم وی ما د عالمانو نه اورېدلي دي چې د قیامت سخته ورځ ده چې پیغمبرانو باندې به ير راغلي او هر یو به وایي اللهم سلم سلم او اللهم نفسی نفسی خدای ما خلاص کې خدای ما بچ کې نو چې پیغمبران چې یقینا جنتیان دي او د هر قسمه ګناهونو نه پاک دي هغوی به د خدای یرې ته قهر ته ګوري او د خدای غصې ته او نو هغوی باندې به یر راغلي نو چې پیغمبرانو باندې یر راغلي نو زما غوندې د محمدین او د ګلبدین به څه حیثیت دا ماشوم راته وایي ما ورته بچي دغه پیغمبرانو ویلي دي چې ماشومان خدای عذاب ته نه اچوي نو تا باندې خو له احکامات نشته مونځ در باندې فرض نه دی احکام در باندې فرض نه دی نو خدای ماشومان دوزخ ته نه بوځي ما ته وایي وی ولې که خدای دا ماشومان دوزخ ته وغورځوي وی زه مې مور وینم چې هغه ډیکلې او سپیاکې په نغري کې کېږي نو د ډیکلو او سپیاکو په ویښ کې واړه واړه ډیکې کېږي نو اول هغې ته اور ورته کړي نو د هغه وړو ډکو نه دا غټ لرګي او دا سپیاکې غوشان اور والي نو که خدای په موږ ماشومانو باندې مخکې دوزخ ګرم کي او بیا دا غټ راوغورځوي نو خدای ته څوک دا ویلی شي چې ولې خدای هغه بادشاه دی چې دا نه کوي خو د خدای قدرت خو هر څه کولی شي نو که خدای داسې وایي چې دا ونړ مخکې دوزخ ته وغورځوی او په دې اور ګرم کې بیا ورپسې دا لوی اور وغورځوی نو بیا بسې د سړي لرګي وي کور کې او د څه لرګو نه میز جوړ کړي د څه نه کرسۍ جوړه کړي د څه نه تخته جوړه کړي او څه خشاک کړي نو دا ورته څوک ویلی شي چې وروره دا ولې هغه وایي هلکه ستا څه کار دی لرګی زما دی خشاک زما دی زه چې څه کوم زه مالک یم نو خدای مالک دی د هر شي مالک اختیار لري چې چا سره څه وکړي د مالک نه څوک دا قانونا تپوس نشي کولی چې دا ولې نو موږ ټول د خدای یو وی چې دی راته ووایه حیران یې کړو ما ورته یې وروره یو ګرانه مسله ده زموږ عالمان هم پکې حیران دي د دې مسلې ته خو ډېر هوښیار یې د دې مسلې تپوس درنه کوم ما
ما ته وایي که راتله درته به ووایم که نه راتله بیا به مشرانو نه تپوس ما ورته وی چې دا عالمان وایي په انسان کې یو نفس دی بل شیطان دی دا نفس څه شی دی او شیطان څه شی دی خلک وایي که دا نفس دی نه نفس او روح یو نفس دی یو روح دی شیطان خو معلوم دی بارنی شی دی په انسان کې یو نفس دی بل روح دی نو دا نفس یې څه شی دی او روح یې څه شی دی نو ما ته وایي زه خو په نورو خبره نه پوهېږم خو چې ته راتلې دې ځای ته نو ستا زړه کې څه راغلي وو که نو راغلی ما وی او وی څه دې راغلي وو ما وی په دې ماشوم سلام ما چوه ماشوم دې دې پسې پوهېږي وی دا هغه ستا نفس و چې تا ته یې ښوده او تا کې تکبر او لویي راوستله او د شریعت د حکم نه یې اړولی نو چې سړي کې دا تکبر راځي لویي راځي شمتیا راځي بل ته سپک کتل راځي دا د نفس اثر دی وی بیا مې وی چې نه د حضور پاک ښکلې دا طریقه ده چې په ماشومانو به یې سلام اچم وی دا د روح اثر دی روح سړی نیکۍ ته راکاږي او نفس سړی بدو ته راکاږي وی نور پې زه نه پوهېږم خو دغه مسله نو سته به سلام په ماشومانو باندې کیدای شي چې ښکلي ماشومان پکې راشي نو هغه عالم په خپله دا اخیستلې کې او د عبرت